أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوی موږ دا ویلو چې درس په اخر کې به د الله په فضل او کرم سره دین د اسلام یو درې سو شپته خو نه موږ تاسو ته خو دلی دی چې کله انسان دغه عمل کړي ولین رسول الله فرمایي دا والله جنت ته بوشي. ابو بکر شه ویل یا رسول الله د دې به څه په ما کې موجودي د الله نبی ورته ویل چې او پتا کې ټول موجودي څومره بهتر عظیم انسان د مسلمانانو د مشر نو مخکې دینه چې باغی باندې زموږ اوسه در شروع شي اول به اجمالی دغه د رسول الله احادیث د اخلاق مبارک ذکر کو د خوین مبارک دین ورسره به ان شاء الله یو شروع کو دو درې شمه چې زموږ اوسه قسمت هغه بوایو او مقصد به دا خبره چې رب العالمین موږ تاسو په عمل نصیب کړي. قران کې الله انسانانو باندې رد کوي لم تقولون ما لا تفعلون. ډېر د انسانانو شته چې هغه وینا کوي به عمل ور باندې نه کوي. الله ودا اوله دا به کار نه ده بلکې انسان د عملو کې ځکه چې کله انسان عملو کې د انسان سره زموږ الله کار دی. اول د رسول الله اجمالی احادیث د دې خوینو د فضیلت باره کې سبا ان شاء الله کې د جون باقینو اولنی خوې باندې و شروع کوو چې هغه حیا ده به بل دو به بل روي د ابو هريره څخه باندې راځي قال دا فرمایي چې قیل یا رسول الله ویل چې اې د الله رسول من اکرم الناس بده ټول انسانانو کې عزتمن انسان څوک دی؟ نو قال د الله نبی ویل اتقاهم په دې کې به اق انسان ډیر عزتمن شي هغه متقی د الله نه یریږي د کوم شي چې موږ رب العالمین منع کړی دی غي ځان ساتل. د عبد الله بن عمر نه نقل دی ویزد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کسانو کې ویزل سم کسون فجاءه رجل من الانصار وسړی ورته راغی د انصارونو فقال ویل یا رسول الله اے د الله رسول من اکیس الناس واکرم الناس بری ټول انسانانو کې خیر انسان څوک دی ډېر د عزت انسان څوک دی؟ دا خو ان شاء الله چې کله سبا شروع کیږي بلکې د وښنه ورته استعداد او تیاری په کار دی ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. معمولی سړی ونه غني جنت له سړی به داخلي کی تیر درس کې دا خبره ویل شو چې د جنت ډېر قیمتي شی دی په کار ده چې الله سمه ډېر اوچت عملونه طلب کولې چې لکه دغه عمل وکي او دا وکي او دا وکي او دا لیکن زمونږ الله د شي معمولی شی باندې موږ لره کوي لکه به تور مثال یو سړی او د سوي او دغه نور څه کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرين دی ویلې زمونږ الله په دغه دعا باندې شول جنت ورکړي. دا ګور معمولی غو نه موږ راکاري یو وجه علماء دا ذکر کړي په دې معمولی عملونو باندې زمونږ الله څخه دا جنت لیکلې دی او دی واجب کړی دی. د جنت نه محرومېدل دا ډېر لوی تاوان دی چې کله انسان ته محروم شي. دویم زمونږ الله ډېر جواد دی او قانون دره چې کم ذات هغه ډېر سخی او جواد دی نو مناسب دا چې هغه د خلکو سره په لږ عمل باندې ډېر شی ورکړي. ډېر شي نه به ضروري نه کې چې لکه ته به دومره کې او زه به دومره او بل وجه دا ده چې د عملونو موږ له واړه ښکاري خو لیکن دا ډېر غړ دي. نو سبا ان شاء الله چې کله دا درس شروع کیږي د غدرې سو شپېتو دغه نه مخکې د اخلاق او عظمت د ځړ کې ولرو ترغیبا رسول الله به کله موضوع ملګر له بیانول نو مخکې به ترغیب ورکړي لکه د بدر غزا مجاهدین چې کله میدان د جنگ له تشکیلول نو اول سخت ترغیب ورکړي قوموا الى جنته اسمه ملګرو چې اق جنت لا چې دغه پلنواله دومره دی لکه د ازمکو اسمانونه او دا رقم تر یو دا نو شړې ته پوښتنه کې د انصارونو چې عزتمن به د خلکو کې څوک دی وخیر قال رسول الله ویلي اکثرهم ذکرا للموت اق انسان چې هغه مرګ بار بار یادې وي دا ډېر عزتمن او ډېر وخیر شړې مرګ یادول. قرطبي رحمه الله تذکرہ کې دا خبره نقل کړي عمر ابن عبد العزيز بمولین راجمه کول په میش کې او کرته د قیامت او د مرګ تذکرې به کولې په مجلس کې به جړاګانې وي د غوښنو جوړو
موږ په کال کې شرط مرګ نه یادو نه د علماء یاد نه د عوامو واشدهم استعدادا له او اق انسان ډیرو خیر دی چې هغه سخت تحریک دی مرګ لا اولئک رسول الله فرمایي دغه خیران دي. بل حدیث کې راځي پر روایت د سمره ابن جندب باندې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي الکرم التقوا عزت چې هغه تقوا ده معنی کې شړې وګړي چې عزت من شي بس برګه تقوا ضروري ده چې وش. پر روایت عبد الله ابن عباس باندې بل روایت ته دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل وکم سړی چې خوخی خوشاليږي په دې خبره باندې چې په ټول انسانانو کې عزتمن شي وي د الله نه یریږي. دا خو زموږ سره دار مرګري خواهش دی او کنه دی چې لکه په ټول خلکو کې د اسماء عزت جوړ شي خو نن موږ عزت په خپل شهرت کې ګڼلې چې کم سړی مشهور شي او کم سړی ډیر مال وګڼي اوس ما د نوم څنګه داخله یاد قسم په الله چې په بل هیڅ خبره باندې سره وران نه دي. افسوس چې په یو ځای کې د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مسلې لیکن څه خلک مقابله په دین باندې کوي چې په دې کې اسما عزت خرابېږي. زه خپل د قران او سنت له تیار نه یم خدا بلم نه مانم خیر دغه په دې کې د خدمت شروع کینو دغه تذکرہ به خلک کوي اسما د انوم په پاتې شي زه د الله او د الله د رسول مقابله له تیار ما خو لیکن دا نه مانم. افسوس. ومن سره رسول الله فرمایي څوک خوشاليږي په دمانه ان يكون اقوى الناس اذا خبر خوشاله کوي چې دا په ټول انسانانو کې قوي فليتوكل على الله عز وجل وداد رب العالمین باندې ځان وسپاري. ومن سره څوک خوشالي دي لردا خبر ان يكون اغنى الناس چې په ټول انسانانو کې ډېر غني وي فليكن شدي بما فاغ سبحانه چې الله فلاس کړي او ثق منه بما في يده چې دا کم شي زما په لاس کې او کم شي د الله په لاس کې به اقل ډېر کوي په نسبت سره دی لا زب سو موزما په عمل سي زما په طاقت سي دا په ټول انسانانو کې غني دي او چې سره دی دا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي پر روایت د سهل بن سعد ان الله کریم زمون رب العالمین ډېر عزتمن دی يحب الكرم عزت خوخ غني او معالي الاخلاق او چت اخلاق د دې اخلاق لمنه تاسو ځان برابرو د کوم انسان چې اخلاق او چت دي د زمونږ الله ډېر خوخ غني دې سره ډېر مینه ده او په دې باندې زمونږ رب العالمین ډېر خوشالي کی کله پر وید سعد بن ابي وقاص باندې راځي وی رسول الله فرمایلی دي چې ان الله کریم يحب الكرم رب العالمین عزتمن دی د عزت خوخ غني ډیر سخی له سخا خوخ غني او يحب معالي الاخلاق د وجت اخلاق خوخ غني او کوم اخلاق چې کمزوري دي هغه څنګه الله بد غني لري کوي. علي بن ابي طالب فرمای وی رسول الله په دعا کې دغه خبره کوله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق الله مالک اخلاق وخیا فانه لا يهدي لاحسنها وشان د دغه اخلاق د لپاره خول نه کوي الا انت مگر امداته واصرف عني الله واړه وزمانه بد اخلاق لا يصرف عني ویناړي زمانه د بد اخلاق الا انت مگر امداته که اخلاق الله مال نصیب کو د بد اخلاقونه مې ساته. دا رسول الله په دعا کې ویلي. پروت جابر بن عبد الله باندې رضی دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ان الله يحب مكارم الاخلاق زمونږ الله د کیسه اخلاق سره ډېر مینه کوي. کم سړي چې کیسه اخلاق یې سم خلې چې سره زمونږ الله مینه یو کبني ضروري. او پروت ابو هريره باندې دا مرزي رسول الله فرمایلی دی المؤمن غر کریم مؤمن بساده عزتمند. څه مطلب د ساده به دا مقصد نه چې د 2 روپۍ شی او 2 روپۍ اخلي معنا ده یو سړی وسره تیرې ظلم وکي لیکن دا د خپل شرافت او د کرم د وجه نه سره غنه مخواړي څور ده نه وي. او پروت د انس بن مالک باندې راځي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نو ورېدلې ان مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنه یقینا عزتمن او د وجه اخلاق شي دا ګوره د جنت ولا عمل لري. څه مطلب دا کوم اخلاق چې ان شاء الله سبا شروع کیږي کدا چرته په من کې موجود رسول الله فرمایي تاسو جنتیان او کدا اخلاق ګوره تاسو کې موجود نه اشه ځان مکړوي ته ځان لبرې تندې باندې ولېږي چې جنتی ما رسول الله فرمایي ته نه زمون کار زمون رب العالمین کار د عمل سره دی.
پروي د ابو هريره سے باندې رضی دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي بعثت زلګل شوی ما لاتم صالح الاخلاق چې کیسه اخلاق د خلکو له پورا کوم تشریح کوم د خلکو له چې خلکو دا په عمل کې راولي یو بل روایت کې راځي ابراهيم عليه السلام بدا خبره کوله وجعل لي لسان صدق الله ملو ګرځوا د خزي کړ یو ورځ ته پوښتنه شو چې دې څه مطلب امام مجاهد رحمت الله علیه چې هغه ټول مفسرین کې اوچت مفسر دی حتی تر دې مفسرین ویلي دي چې کله د مجاهد تفسیر ته راغی باز دا کافر دی الثناء الحسن څه مطلب یلا چې کله زمونږ چې مسما په دې ملګرو کې زما ذکر حسن پرې دا چې ما بل مال به دعاګانې کوي چې لکه څومره خسړیو زمونږ د الله سره تعلق او د قران سره تعلق الله د شي عملونه مال پرې نه دی او زما د ذکر په دې خلکو کې پرې نه دی چې هغه یې سبه مال کنزل کې چې دا خوري فاجر او فاسق شړیو صاحب توجه خو پرې ده قطاده څه بدا معنا کوله ابقى له حسنا سنا حسنا چې حسنا ورسل دل پاتیش عقبه ابن عامر فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وش وېزما لا شونی یا ما دا غلا شونی لکه یو سره تبعی چې توجه چل راړي لا سې شونی شي وما ته ویل یا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره زته له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل په باره کې بهتر عمل نه کوي ما ورته ولنا يتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله سي لرحمي قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړي تا غلا ورکړه کوا وتعفو عمن ظلمك یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یدری ویلي بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورزي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تابانه ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي او ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی دا عمل لا ولا ځان د درې کړه دا خبر ورته وکړه بهرانه سي فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كنا فيه ويدري خوينه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمنګ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت به دا سره الله داخل کې بخبل رحمت چې وسړی ته محرومي ته غلا ورکړه کوي یو سړی به ته باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوي یو سړی تاسو له رحمي قطع کوي ته د الله رضا لپاره وسره ځای کوي رسول الله فرمایي الله به سره اسانه حساب وکي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی لن ينال عبد صریح الايمان یو سړی به کار ایمان له ونه رسیږي کار مؤمن بدله ونه ویلش حتی تر دې پورې چې داسې لړحمی یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخښه غیله بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی دل کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې سړی ته کنزل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د وشا ورانه وا یو کنزل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل ویل یا الله نبی دا ولي وی چې کله هغه تعالی کنزل کول او ته چې پېستا په ځای ملائکه جواب کو به چې هغه کنزل وکړه ته چې به ملائکه جواب وکړي چې کله تا شروع کینو ملائکه ملاړه دا خلک الله رسول الله فرې دی دوی کنزل کوي د امامانو پسې د مشرانو پسې د علماو پسې دې حق پرسو پوری چې دا خبرې کړي دا تاسو هیڅ جواب مکوئ بس دا خپل الله یو عالم له مجلس کې تاسو شو ولکه دا پلانین خصوصو په خلاف یا ستاسو په خلاف باندې ډیره غلطه شبه خوري سرخی چې دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی هغه جوابونه کې صرف دومره ویل قسم په الله چې دا قیامت نه مانی کله چې ته قیامت منل چې ما سره به اره خبره باندې رب العالمین حسابي کوي زما په خلاف به چې ته کشم نه وکړي ځکه دا نیک عمل به دا الله مال راکې اوس ما بد عمل به الله تعالی په وګ باندې کې دی به جهنم لراږي قسم دې چې داخله ګوره قیامت منی نه ګرځو قیامت ومني دا به هیڅ چرته مشه غلطه خبره ونی خپل جواب کنټرول کی او احسان بکای الی من اساء الیه هغه څو چې سره بدیو کی ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ابتغوا الرفع عند الله اوچته مرتبه رب العالمین سره ځان طلب کوي صحابه ویل و ما هي یا رسول الله دا څه شی دی قال رسول الله ولتصلوا من قطعك یو سړی سره سره رحمی قطع کوي ته یو ځکه یو سړی ته محروم کړ ته ورکړه وکا الله تعالی ډیره اوچته مرتبه درکړي
حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الا ادلکم علی خیر اخلاق اهل الدنيا والاخره ویزه تاسو له غره اخلاق باندې خودل نه کوم د دنیا او د آخرت والا همدا قدرې صفاتونه ذکر کړو ما فی کوا خلق له حق ورکوا د صله رحمه پابندي. عثمان بن عفان فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي توجه ولله 117 خلقا زمونږ د رب العالمین سره پاسه سل کیسه اخلاق من جاء بخلق منها چې باغی کې په یو باندې راتګ وکي ادخله الله الجنه الله به سره جنت له داخل یو. رسول الله فرمایي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وان لله عز وجل لوحا د رب العالمین د پاره یو تختره تکشنا جعله تحت العرش چې د عرش لاندې ګرځولې ده وكتب فيه او دا خبره به کې لیکلې ده ان انا الله یقینا ذا الله یما لا اله الا انا اسم معبود نشه سوا زمانہ زرحم ولایا خلقت ما پیدا کړی چې د پاسه دریس وېسي خو خوینا من جاء چا چې راته وګي په یو خو باندې سره د شهادت د خبره نشه الله اله الا الله دخل الجنه رب العالمین مدا جنت له ور داخل. سليمان بن يسار فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي خصال الخير 360 خصله د خیر خوینه چې د ودریس او شپېته دي اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا رب العالمین چې کله بندله د خیر اراده وکي یو خو په کې الله کې دي. رسول الله فرمایي ودریس او شپېته خوینه دي چې الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي ټول خود څه کوي بلکې یو دګي کې دي يدخله بها الجنه ام دي يو خو د وجنه دا بنده رب العالمین جنت لور داخل. ابو بکر سی ابو له افيه منها شيء يا رسول الله فما کې کوم شي شتا قال نعم رسول الله ورته ویل شي او ټول پتا کې موجود دي څومره اوچت. بل حدیث کې راځي په روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص وما رسول الله نو ورېدلی هغه ویل 40 خصله سلوي خوونه دي لا يعمل العبد بخصه منها یو بنده په یو خو باندې عمل ته نه کوي رجاء ثواب هدا پاره د ثواب دیږي مگر الله به داخل کی دم دي عمل د وجنه جنت له. اې دې ټول احادیث دا خبره معلومه شو چې رسول الله ترغیب ورکړي کې اسه اخلاق ولا چې کله انسان دا بسان کې را پیدا کی دغه انسان رب العالمین جنت له ور داخل کی او هغه کوي خو ولې نه تر دې پورې روایت کې راځي مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل رسول الله په شړي باندې تر شو چې دا ډېری ګډي بسې وي فسزاپه دم المسجد طلب رسول من المسجد راکا به غور نکړه ومر بامراه بيوبل کزه باندې تر شو دا غي څو ګډي وي طلب د المسجد وکړو نه ایست رسول الله لا اغه من المسجد ورکړه او ګډي ورته لاله کړه. رسول الله ویلي لم تروا الى فلان فلاني سړي نه ګوري تاسو من په تیر شو دا غډيري غډي بځي غواګانې مونږ ته مل مسجد طلب کړم لره نه کړه په دې زنانه باندې مونږ تیر شو مونږ ته مل مسجد طلب کړ ګورم له ګډه لاله کړه وې دا اخلاق زموږ د الله په لاس کې دي چاله شو غواړي الله دا اخلاق ورکي او چې کله چاله ورکړو نه ایسه په مزق خو باندې دا سړی به جنت لاړ شي. دلیل به دې باندې چې ګوره په دې کې قصه کوي رسول الله ذکر کوي مهمان نوازي ورس ان شاء الله یو تفصیلی روان دي او کله دا فرمایي وان محاسن الاخلاق مخزونه عند الله دا کیسه خو نه چې د رب العالمین سره جمع کړي شي دي اذا احب عبدا چې کله الله منه وګي دی وبند سره نو ایس احسانو کې دي سړي باندې خلقا حسنا دی او کیسه اخلاق دی بند سره څنګه الله منه رااله نو ایس یو خو په خوینه کې ورکړه. عائشہ رضی الله عنها فرمایي ولقد جاء الاسلام وفي العرب 60 خصله اسلام چې کله راغی په عربو کې سره پاسه شپې ته خوینه ورټول مجموعه اسلام دا زیات کړو یو پکې د مل مستیدا وفا په لوز باندې او د ګوندی سره خو خوې د اجمالی وي ان شاء الله باندې تفصیلی دلیل به دې باندې چې ګوره په عربو کې دا کیسه اخلاق مسکین باندې خرچه کول صله رحمی امانت ادا کول حیا په سړي کې پیدا کېدل دا ټول چې کله انسان وګړي او بعد دغه نه به ځان سره به سوچ وکړي. عائشہ به فرمایي مکارم الاخلاق 10 کیسه یو لس خوونه دي سړی کې به په بچی کې به نه په بچی کې به په سړی کې به نه په مالک کې به په غلام کې بني او په غلام کې به په مالک کې بني او به دغه خوونه ذکر کړه کوم چې مخکې ذکر کړی شو. اې دی وجنه یو اسمعي فرمایي
وی چې کله زما دیني کله وفات راغی دا ټول زمانه را جمع کړه وی ویل چې اسما بچو عاشر الناس د خلکو سره د شي ژوند وکي ان عشتم که تاسو ژوند وي د خلکو تاسو باندې خوشاله شي و ان متم بکو علیکم خو که تاسو ژر تمره شوی در باندې شړی معنی کې څه اخلاق نو دې پوری دا خبر ذکر کړی شو تر دې پوری چې باشه حکمو بدا ویل ان الليل والنهار دا شپه ورځ چې یعملان فیک پتا کې عمل کې تم پکې عمل وکا دا شپه ورځ ګور په موږ تاسو کې خپل اثر کوي یکله د شي وای چې دا شپه ورځ د زموږ رب العالمین دوه خزاني دي کم شر چې بګی کې خود په خزانه کې امه قشه تعالی پلاس باندې راځي هغه دنیا کې رب العالمین دا به تعالی درک نو سبا ان شاء الله کې چې د ژوند باقی په خاصه اخلاق باندې بشرو کو چې کوم اخلاق دي د الله په فضل کرم سره په یو دوه باندې بشرو کو په دین باندې به موږ تاسو چې رب العالمین په موږ تاسو کې دا راولي تر څو پوری په دې باندې الله موږ تاسو له جنت راګي نو ان شاء الله په دین ورته کینو کوم نه کینو کچرته په من کې موجود نه به دایمي ساتو او که په من کې چرته موجود نه رسول الله فرمایي د سره پاسه درس او شپته خو نه دي چې لکه عیسی بچا کې موجود شو الله جنت له داخلي خپل به مزکو نور ملګرو سره هم دا خبره کو دا قشم په کورونه کې زنانو سره سبب ان شاء الله تفصیلی هغه شروع کیږي د الله نه دعاګانې غواړو چې رب العالمین موږ تاسو له عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین